الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گرانو محترم کتن کو پروگرام د شریعت پرانا کې نن خصوصي ټرانسمیشن د محرم الحرام په حواله باندې استاسو درنو سترګو ته درنو سماعتونو ته زمونږ آواز الحمدلله نن در رسی. گرانو محترم کتن کو پروگرام د شریعت پرانا نن په دې اهم پروگرام کې چې دا خصوصي ټرانسمیشن دی او دا د محرم الحرام یو عظیم الشان او بابرکت پروگرام دی. په دغه حواله سره به ان شاء الله العزیز مونږ تاسو سره گفتگو کو. په دې پروگرام کې نور کلا ز تاسو ته یوازې مخامخ خو نن به زه تاسو ته یوازې نه یم مخامخ بلکې الحمدلله مونږ سره جید علماء کرام مفتیان عظام دغه شان مداحین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہم مونږ سره تشریف فرما دی. محترمو الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو ته ډیر زیات د اسانه والا د خوشحاله والا د راحت والا د عافیت والا او ډیر د نعمتونو بشبها نعمتونو والا الحمدلله زندگی را کړې ده او مونږ او تاسو له پکار دی چې په دې زندګۍ کې د الله تبارک و تعالی د نعمتونو شکریا ادا کو څنګه چې مونږ او تاسو له ادا کول پکار دی. محترمو په دې موضوع باندې به ان شاء الله العزیز گفتگو کو. د ټول نړومبي ز تاسو سره د خپل مهمانان ګرامی هغه تعارف کوم. ما سره پسند کې ناس جناب حضرت مولانا مفتی محمد ارسلان خټک صاحب چې دا یو ډیر لوی مذهبي سکالر دی او ډیر لوی مذهبي عالم دین دی او د ډیرو تصنیفاتو اغي لیکون کی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب څنګه یې خیر جی بخیر عافیت سره رااله ډیر شکریا جی تاسو دراتک جزاکم الله. ما سره ناس دویم ملما زمون ډیر زیات غنا قدر عظیم شخصیت بهترین عالم دین نوجوان شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی ذاکر اللہ حقانی صاحب اغي هم تشریف فرما دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مفتی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مهرباني تاسو دراتګ او د زموږ پروګرام ته د رونق ورکول ډیر شکریا. محترمو مونږه الله جب مونږ او تاسو کله پیدا کړیو نو د پیدایش د مقصد سره سره زمونږ او تاسو د پیدایش الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مفسرین کرام فرمایي اهل يعرفون دې د پاره چې مونږ او تاسو د الله تعالی سره تعارف وشي. محترمو دغه قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله بیا مونږ او تاسو ته فرمایي چې دا قرآن پاک زمونږ او تاسو د پاره ضابطه حیات دی. دا قرآن دومره عظیم کتاب دی چې په دې کې مونږ او تاسو د پاره هر یو چیز الحمدلله غ موجود دی. په قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی په سوره توبه کې فرمای ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. محترمو د الله رب ذوالجلال د کتاب نثابت خبره هغه 12 میاشتې دي. مفسرین کرام فرمایي چې د کتاب الله نه معنا د الله تعالی هغه تکوینی نظام دی چې پاغي کې زمونږ او تاسو د پاره دا لازم دي چې دا به 12 میاشتې وي. که دا شمسی کال وي او که دا قمری کال وي په دې کې به د میاشتو تعداد دا 12 وي. اوس د 12 میاشتو هغه عظمت والا میاشتې عمدقه آیت مبارکه کې الله فرمای چې منها 4 حرم. بیا په دې کې 4 میاشتې داسې دي چې دا د حرمت والا دي دا د عزت والا دي. یعنی د حرمت نه معنا دا چې دا ډېر قابل قدر دي او قابل احترام دي. محترم کله هم چې د کم سیس سره د الله تبارک و تعالی تعلق او د اغي خصوصي نگاه شو نو هغه ډیر زیات د عزت والا شوی. کومنګ او تاسو وګورو کعبۃ الله شریف ته او خانه کعبه شریفه ته نو خانه کعبه شریفه عمدغه رنګ د بلډینګ په لحاظ سره د تعمیر په لحاظ سره یو عامه کمره ده لیکن چې کله الله تعالی غي تخپل نسبت وکړه نو هغه ته الله تعالی یو زبردست اټریکشن ورکړه هغه ته الله تعالی یو زبردست دلنشین انداز ورکړه هغه یو دلچسپ ځای وګرځیده او هغه د خلکو د محبت مرکز وګرځیده. د قشن الله تبارک و تعالی دی میاشتو ته چې پاغي کې یو میاشت د رجب ده یو د ذوالقعدې ده ذوالحجه ده او محرم دی. دې ته هم الله تبارک و تعالی ډیر زیات لوی حرمت ورکړی دی ډیر لوی عزت ورکړی دی. نو محترمو مونږ او تاسو لا پدی میاش کې سکول پکار دی. مونږ او تاسو به الله تعالی سره تعلق څنګه جوړو د پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ارشادات داغي مبارک تعلیمات مونږ به څنګه اپناو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اسوه حسنه صدا
رسول اللہ کے اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے. محترمو په دغه حواله باندې زه خپلې خبرې تاسو سره زیاتې نه شریک کوم، بلکې زه د خپلو ګرانو میلمنو خبرې به انشاءالله هغه تاسو سره مخامخ کومه. زه د خپل محترم معزز او ډېر زیات قابل قدر عالم دین جناب حضرت مولانا مفتی محمد ارسلان خټک صاحب چې دا یو ډېر لوی مذهبي سکالر دي، د هغې طرف ته به ځو، د هغې نه به تپوس کوو چې حضرت د عاشورې په حواله باندې او د محرم په حواله باندې موږ سره خپل هغه خپل چې ستاسو کوم ویناګانې دي هغه موږ سره شریکې وګرځوئ. جي مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. عاشورا او محرم الحرم چې کوم میاشت ده او د دې کې خاص طور باندې عاشورا چې کومه لسمه ورځ ده، جی عشر دا عشره او عاشورا دا د دې بنیاد باندې ورته وایي چې دا چونکې عادت دی د عربی هغې په نسبت سره لسمه ورځې ته عاشورا وایي د محرم خاص طور باندې. نو یقینا د دې یو د ټیم کې په دې وخت کې زموږ په دې دور کې ډېر ینګسټرز او عام نوي مسلمانان او ځوانان زلمیان او زموږ خویندې میندې به دا پروګرام ګوري. جی د دې دوه ډایرکشنز دي، دوه جهتونه دي. یو جهت د دې یو د دې په بیک باندې کوم یو اسلامیک هسټري پرته ده چې ډېره اوږده ده، د دې ورځې سره ډېر خاص نسبتونه دي. او یو د واقع کربلا ده. میجارټي نن سبا چې کوم زمونږ مسلمانانو کوم معلومات دي هغه دې ورځې ته د واقع کربلا په ډایرکشن باندې زیات ګوري. د دې بیک چې کوم هسټري ده نوره یا د شریعت حوالې سره هغې کوم تقاضي دي هغونه نه خبره دي. جی دواړو ډایرکشن باندې د کتل قابل احترام دي. د دې ویلیو ده، د دې ورځې یو غاټ ګریټنس دی او دا یو ډېره عظیمه ورځ ده. دې کې هیڅ شک او شبهه نشته ده. جی او په دې کې یو ډېر غټ پیغام دی او د راتلونکو نسلونو لپاره، موجوده امت لپاره او امت مسلمه چې موجوده په کم ګرداب کې ده د دې نه وتلو دپاره. زما خیال دی که په یوم عاشورا باندې هم موږ نظر واچو، په خپل تاریخ باندې نظر واچو، نو موږ د دې ګرداب نه، د دې دلدل نه او د دې مشکلاتو نه، مسایلو نه موږ ډېر په اسانه طریقې سره وتلی شو. نو د دې یو ځان ته ګڼ تاریخ دی. جی خو زه به دا وایم چې که موږ دې ته د واقع کربلا په نسبت باندې هم ګورو، نو موجوده ینګسټرز یا موجوده څومره مسلمانان دي، کم از کم هغو ته دا په دې کې یو عظیم یو پیغام دی چې ته کله کانسټنټ ایفرټس کوې او کله تا کې استقامت وي د غرونو په شانې، او کله ته د حق دپاره یو کاروان تیار کوې او ته کله حق کاروان لیډ کوې او په هغې کې ستا عزم نیت د خالص دی الله تعالی راضي کول وي. جی دلته کې لږه اضافه کوم چې دا اصول فقه په اعتبار سره احکام دوه قسمه دي. جی حضرت. یو کې رخصت دی او په یو کې عزیمت دی. ماشاءالله تاسو هم په دې ښه پوهېږئ. رخصت دا مطلب چې تا ته شریعت رخصت درکړی دی چې دلته ته دا کار کوې او نه کوې نو تا باندې څه جرم نشته. لکه مثال که تو پر سفر کې روژه ده، جی نو که سفر کې تا روژه نه ونیوله نو چونکې د سفر کې نو ساقطه ده، او که ونیوله نو عزیمت باندې عمل دی، ثواب دی، جی زیات دی. درنګ حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته هم دوه کیسې مخې ته وي، یو رخصت جی او یو عزیمت. جی نو هغه عزیمت اپناو کړو چونکې اهل بیتو نه جی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیح ډېر لوی ایمان یو او د غرونو په شانې دیني جذبه وه او استقامت او استحکام و پکې او ډېر یو سټرانګ هغه چې کومه وه جذبه وه، یو سپیرټ و په دې کې نه نو هغې بنیاد باندې دی روان شو. خو سر یې قربان کړو خو ټول امت ته او ینګسټرز ته او راتلونکو نوجوانانو ته او تر قیامته پورې جی انسانانو ته او خاص طور باندې امت مسلمه ته دا پیغام ورکړو چې کله ته یو حق په لارې باندې روان شي او حق دپاره که ستا ځان هم ځي، ستا سر هم قربانېږي،
تب په حق باندې چا سره کمپرومایز نه کوي. ماشاءالله ماشاءالله. تب دې کې چا سره کمپرومایز نه کوي بلکې تب خپل هدف خپل ګول ستا خپل کوم اهداف دي کم اچیومنټس دي او کم هغه به حاصلای هغه د حاصلولو لپاره چې هر قسم ته هډل راځي جی ہر قسم تا ریزسٹنس راځي اب برداشت کې اب برداشت کوي هم او دې به مقابله هم کوي مقابله هم کې نو او د حق و ملګرتیا هم کې حق به ملګرتیا هم کوي او دا باطل به مخالفت هم کوي. جی اوس که تاسو سوچو کې دلته جی چې یو نن سبا چې نن ګلوبل ویلج دا جی ورلد ماډرن ټیکنالوژي ساينس او کوم ځای ته اوس را واپس شو وفد چاند چې درې میاشتې نه کېږي. جی بالکل لکه موږ هغه ایج کیو جی او موږ لږ داسې لاړ شو 13-14 سال وروسته جی او د حضرت حسین رضی الله عنه هغه دور ته موږ لاړ یعنی خپل ماضي را یادول پکار دي خپل مزي او بیا وګورو چې د کمیونیکیشن سهالو جی دا سړکونو د روډونو د اتصالاتو سهالو هغه ټایم کې هغه ټایم کې جی نن خو په ګوګل کې په افریقي ځنګل کې هم یو سړی نشي پټی دی جی او تاګه طرح صحیح کوي شي اپروچ کوي شي بالکل جی لیکن په هغه ټایم کې ته د مدینې نه ځې جی او ته د مکې نه ځې او ته د مدینې نه ځې او ته ځې جراب عراق ته او کربلا ته او دې منځ کې څومره فاصلې دي څومره مسافتونه دي څومره صحراګانې دي څومره رکاوټونه دي او څومره غرونه دي او څومره څه مشکلات یعنی کم مشکل د چا نشته او کم مشقت د چا نشته په د لاره کې حد نه زیات بیا مشومان او بیا زنانا لیکن حق یې قافله رکا نه ماشاءالله دا رکاو نشو بلکې دا مسلسل روانه ده کانسټنټلی دا خپل منزل طرف ته روان ده کا باران دی کا بادو باران دی کا طوفان دی کا آندھی دا کا ہر څه دی خدا دے حق افلا رکاو کیږي شاید رہے زمانہ کے سر مرد ہے مومن کٹتی ہے تو کٹ جائے مگر جھک نہیں سکتی. سبحان الله سبحان الله. نو دا هغه حوصله او هغه د دوی کې نه هغه کریج وو جی او زبدا اوم چې هغه ایمان وو د ایمان هغه نور وو چې دوی په دې مجبور کړیو. جی جی او موږ ته داسې یو پیغام پرې خو چې کله تم یو منزل ته ځان رسوي جی او بیا دا رکاوټونه د طلعت تم خیز موجون سے وہ گھبرایا نہیں کرتے نو بس روان وی خپل سټریټ روان وی خپل منزل ته ځان رسوي. جی حضرت نو دا جی ډیره مهرباني حضرت مفتی صاحب تاسو سره ان شاء الله ډیره خوندور او ډیره ګټوره او ډیره مزیدار خبرې دي او تاسو د خبرو سره زمونږه ماضي هم جوړاو د موږ د نورم مزه راکړي زبا په دې حواله باندې تاسو سره نور گفتگو هم کوم. زموږ ډیر معزز مکرم ملما قابل قدر جناب حضرت مولانا مفتی ذاکر الله حقانی صاحب اغي هم تشریف فرما دي داغي بدرون خدمت کې بز داغي په جناب کې بداز درخواست کوم چې حضرت د محرم الحرام چې کوم قدیمی حیثیت ته هغه حیثیت باندې تاسو مو سره خپل گفتگو هغه شریکه کیږي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم. مفتی سے محترم تاسو او د مشرق ٹی وی تمام منتظمین او کتونکو ته شکریہ کلمات ادا کوم. الله رب العالمین استاسو دا ټول خدمات خپل دربار قبول او منظور کړي. په یو ښه موضوع باندې تاسو بحث شروع کړی دی. استادان تشریف فرما دي موږ کشران طالبان یو بهرحال تاسو پوښتنه کړې ده د محرم الحرام یا د محرم د دغه تاریخي حیثیت څه دی. د اسلام نه مخکې هم محرم میاشت چې ودا قابل احترام وه څنګه تاسو تمهیدي خبرو کې وویلې 4 میاشتې دا قابل احترام وي چونکې رجب کې به خلک عمرې ته راتلل بیت الله شریف ته او بیا ذوالقعده او ذوالحج کې به حج ته راتلل او محرم کې به واپسي وه. د دې بنیاد سره به د عربو قبایلو یا اطرافو خلکو به د دې احترام له وجې نه قتل و غارت او نور څه به نه کول د دې احترام به کو. دغه احترام د اسلام نه مخکې هم و چې کله بیا اسلام راغی شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا د دغې میاشتو دغه احترام په خپل ځای باندې برقرار و. دا میاشتې د دې ته اشهر حرم ویل کېږي یعنی قابل احترام میاشت. د نورو
میاشتو او د دې په میس کې ډېر فرق دی. په دې کې څوک ګناه کوي د دې نسبت په نسبت د نورو میاشتو کې دا ګناه زیاته ده او دغه شان په دې کې ځان د ګناهونو ساتل دا لازم او ضروري دي. عموما په ټول اوقاتو کې ضروري دي، خو بیا اشهر الحرم کې خو بیخي زیات د احترام له وجې نه. نو دغه احترام والا میاشت د دې صرف د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره تعلق نه دی، بلکې دته چې عزت او احترام ملو شوی دی دا د مخکې نه ملو دی. جی د دې په ابتدایي ورځو کې اوله ورځ باندې عمر رضی الله تعالی عنه شهادت او دغه شان بیا په لسم د محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه او د هغې د ملګرو شهادت دا واقعه دې میاشتې ته نور هم عزت وروبخه. جی ورنه د دې سره دا لازم او ملزوم نه دي، بلکې د دې واقعیتو په وجود سره د میاشت ته نور هم الله پاک عزت ور نصیب کړو. نو دا میاشتې موږ ته د دې د تاریخي حیثیت هم دا موږ ته بیانوي چې باید چې انسان په تمام اوقاتو کې د ګناهونو ځان وساتي او خاص کر بیا د دغې میاشتو احترام هم وکړي او ځان د ګناهونو نه وغیره نه وساتي. جی ډیره مهرباني مفتی صاحب. انشاءالله زمونږ داسې د دین بهترین هغه چشمې موږ سره الحمدلله موجود دي چې د هغې گفتگو الحمدلله زمونږ دپاره ډیره قابل قدر ده او خاص کر بیا زمونږ د کتونکو دپاره په دې موقع باندې خو ډیره زیاته هغه د عزت او د لایق وړ ده چې موږ سره دواړه میلمانه حضرات دواړه علماء کرام ډیر قابل قدر ډیر لوی بهترین هغه د مدارس و مدرسین او ډیر قابل قدر شخصیت هغې تشریف فرما دي. انشاءالله العزیز د هغې گفتگو به مونږ اورو، د هغې سره به په دغه گفتگو باندې خبرې کوو. څنګه چې حضرت مفتی صاحب وفرمایل چې دغه میاشتو ته الله تعالی ډیر زیات حرمت ورکړو، خو بیا هم په دې میاشتو کې به دغه خلکو هغه رد و بدل کو په دغه طریقې سره چې هغې دغه څلورو میاشتو کې به د تبدیلي راوسته. دا علماء کرام تشریف فرما دي. د دې په مخکې دا خبره زه ستاسو مخې ته راوړم چې په شمسي کال کې او په قمري کال کې فرق وي. په دې باندې زموږ علماء کرام هم پیږي او ماهرین فلکیات هم پیږي چې په دې کې ګیپ وي. نو دغه خلکو به چې په کوم موسم کې به د حج ټایم او په هغې کې به چې کوم دی نو د هغې ادا کول ضروري نو ګرمي به وه نو دوی به وی یاره بس دا به بدل کو دی له به ټایم لکه بالفرض محرم له به نوم ورکو د رجب بالفرض خبره کو یا به ذوالقعدې له ذوالحجې له نوم ورکو د سفر او د ربیع الاول او چې بیا به هغه میاشت راغله نو دا به هلته میوچول کړه او دا نوم به یې کېښود. دې نه پس په دې آیت مبارک کې الله تبارک وتعالی بیا انما النسیء زیاده دغه خبره کوي نو نسیء دې ته وایي. علماء کرام تشریف فرما دي په دې موضوع باندې به انشاءالله د هغې خبرې اورو، د هغې گفتگو به اورو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما دی او صحابه کرام رالل ورته وایي یا رسول الله مبارک یهودیان روژه نیسي او هغې په دې نسبت سره روژه نیسي چې یاره د موسی علیه السلام مبارک په خوشحالۍ کې هغې د دې روژې اهتمام کوي. د دوانو جهانو سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و تفرمای نحن احق باتباع موسی. مونږ خو د موسی علیه السلام مبارک په اتباع کې د دې خلکو نه زیات هغه ضروري ده چې مونږ اتباع وکړو. نو دغه روژه نیول په ماه محرم کې چې نبی علیه السلام مبارک فرمای دې کې روژې نیول د رمضان المبارک د میاشتې نه پس ډېر زیات د ثواب او د برکت لایق دي. په دغه حواله باندې به حضرت مفتی صاحب نه تپوس کوو چې حضرت په دې میاشتو کې د روژو څه فضیلت دی او بیا هغې دپاره که په یو خاص ورځ سړی روژه نیسي هغه روژه به څنګه وي؟ جي ماشاءالله ښه سوال دی ځکه چې دې طرف ته رجحان هم د امت زیات دی. د لسمې روژې اهتمام خو الریډي کېږي، شروع نه دا روان دی. څو پورې چې زموږ د شریعت تعلق دی څنګه تاسو دا حدیث بیان کړو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لکه که یهودیان د موسی علیه السلام فالو کوي او هغې بنیاد باندې دوی روژه نیسي چې موسی علیه السلام قوم ته بني اسرائیلو ته الله پاک په دې ورځې باندې دا قبطیانو فرعونیانو نه نجات ورکړي نو که په دې بنیاد باندې فرض کړي هغه نشي شکریې دپاره یا هر څه نو بیا خو موږ زیات حقدار یو. خو چونکې دلته اوس پوینټ دا دی چې دلته بیا د یهودیت او د شریعت چونکې د خلدو جدا نظریې دي، عقیدې دي او لارې دي او دا مختلف کلچرز دي دواړه. ځان ته یهودیت ځان ته اسلام خپل ځان ته مستقل کلچر دی. بالکل
نو دلته نبی پاک صلی الله علیه وسلم بیا دا وفرمیل چې که زه بل کال ته ژوندی پاتې شوم جی نو زه به د لسم روژې سره نهم روژه هم نیسم. یعنی که لسمه روژه خو هغې نیسي مونږ به هم نیسو خو مونږ به ورسره یو شاته نه نهمه نیسو. نهم هم نیسو ښه جي ښه چې مونږ له سره مشابهت راځي. جی جی ځکه چې تاسو ته پته را چې د یهودو او نصاراو سره څنګه الله تعالی مونږ په قرآن پاک کې خاص طور په سوره بقره او سوره ال عمران درنګې مختلف ځایونو کې مونږ الله پاک د دې نه منع کړیو جی چې تاسو د یهودو نصاراو کلچر دغه اتباع دا پرېږدئ. جی نو هلته کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم هلته په لباس کې هلته په نشست و برخاست کې ایون هلته کې هغه حدیث راځي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لکه داسې یو وخت به راشي چې که دا اغیار دا سمسرې سروي ته هم ننوځي نو تاسو به ورپسې ننوځئ. نو هغه څوک دي؟ نو صحابه ووایي چې دا څوک دي؟ الیهود والنصارى یا رسول الله. جی فقال صلی الله علیه وسلم فمن ببل څوک دي؟ د تاسو به دومره د دوی اتباع کوئ دومره به دوی فالو کوئ چې که دوی چېرته 10 یوزیز ته ننوځي تاسو به دلته کې هم سره فایدې خبره ده واقعي. نو هلته نبي پاک صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې 1400 سال مخکې چې بالکل اسلامي کلچر ځانته او بالکل یهودیت ځانته جی او نن خو پکې فرق هم پته نه لګي. الله دې موږ معاف کړي. او جی هلته نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دا غواړم چې بل کال زه ژوندی پاتې شم نو زه به دا تاسع نهم چې کوم محرم دی د دې به هم زه روژه نیسم. جی نو دې بنیاد باندې اوس نهم او د لسم روژې عام طور باندې خلک نیسي. خو چونکې کله یو کس نه د نهم روژه پاتې شي جی او لسم نیسي او دی دا غواړي چې زه هغه د مشابهت نه هم اوسم ها جی نو دته پکار دی به یو لسم ورسره میلاو کړي. ماشاءالله نو لسم بشي او یو لسم بشي جی. نو کوم دته به عبادت مجره میلاو شي هغه چې کومه شبهه راځي د مشابهت د تشبه د یهودیانو سره اینه به هم بچي. اینه به هم بچي. جی نو دا هغې دپاره یو ډېره اسانه لار ده چې یا نه هم لسم او یا بیا لسم او یو لسم یو بچي. لسم. خو که د یو سړي په زړه کې څه داسې خبره نه وي او یو سړي صرف د یو روژې قوت وي استطاعت وي جی نو داسې هم نه ده چې به په دې کې منع ده څه کراهت هغه د دې نشته. ونیسي وده ونیسي جی. خو بهتره دا ده چې لسم نیسي نو نه هم د ورسره ونیسي جی. او که بیا لسم نیسي نه هم ورنه پاتې شي نو یو لسم یو لسم دی ورسره. ماشاءالله جی یقینا مفتی صاحب ډېرې ښکلې خبرې وفرمایلې او باقاعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د حدیث مبارک ریفرنس او د هغې مبارک وینا یې وکړه. ان شاء الله العزیز محترم او دا گفتگو به جاري وي. تاسو به چېرته هم نه ځئ موږ سره به اوسئ د محرم الحرام په دې خصوصي ټرانسمیشن کې به ان شاء الله العزیز موږ خپلې خبرې خپل اوازونه خپله گفتگو ستاسو درنو خدماتو ته در رسو. موږ سره اوسئ دې وخت کې موږ سره ټایم شوی دی د یوې دمې ځو د دمې طرف ته چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ. جی ګرانو محترمو کتونکو پروګرام د شریعت په رڼا کې نن خصوصي ټرانسمیشن د محرم الحرام هغه ستاسو مخې ته روان دی. ګرانو محترمو کتونکو په دې پروګرام کې تاسو ته مخکې هم عرض وکړو چې زه یوازې نه یم بلکې دې کې ما سره ډېر معزز مکرم محترم علما مفتیان عظام مدرسین کرام هغه تشریف فرما دي چې هغه لوی لوی د علماو استادان صاحبان دي او الحمدلله ډېر لوی لوی مذهبي سکالران دي هغې ما سره تشریف فرما دي. محترم او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې حضرت امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک دا زما د وجود ټوکړه ده. علماء لیکي چې ام فضل رضی الله تعالی عنها را لو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وې اے د الله رسول مبارک ما خوب کتلی دی. محترم اوس خوب هم په مختلفو اقسامو سره هغه طرف ته نظم چونکې زما موضوع هغه نه ده ورته وایي څه خوب دی کتلی دی وایي یا رسول الله مبارک ډېر خطرناک خوب مې کتلی دی. د دواړو جهانو سردار رسول الله علیه السلام مبارک ورته فرمایي ته خو ما ته ووایه که نه زه به بیا تا ته ووایم چې خطرناک دی او که سم دی. نو هغې مبارک ورته فرمایل چې یا رسول الله مبارک زه ستاسو د وجود مبارک نه لږه غوندې غوښه کټ شي او هغه زما غېږې ته راپروزي
رسول الله مبارک ته او خندل خوشاله شو ورته وی دا خو د الله احسان دی دا خو د خوشاله خوب دی دا خو ډیر زیات د الله د طرف نه بشارت ته انعام دی او هغه دا چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د امید سره ده او الله تبارک و تعالی باغی ته ان شاء الله بچی ورکي او هغه بچی زما د وجود ټوکړه ده بس تاغي ترازی او الله تعالی به داغه نه خیر او عافیت خوري. محترم حسنین کریمین دا زمونږ استادو د پاره مشعل راہ دی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہمخوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم پدغه حواله باندې زه د حضرت مفتی صاحب طرف ته برازم او د حضرت امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین په هغې په حواله به گفتگو کو. امام حسن رضی الله تعالی عنه مبارک د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک نه صرف یو کال مبارک مشر دی. د دې دواړو حضراتو صاحبینو په منځ کې صرف اور صرف د یو کال فرق دی. د حضرت امام حسن او د امام حسین رضوان الله علیهم اجمعین په حواله باندې به د هغې د فضیلت په حواله باندې به د حضرت مولانا مفتی ذاکر الله حقانی صاحب نه انشاءالله العزیز بهترین خبرې ورو. نبی صلی الله علیه وسلم اولاده کې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها اولاد حسن و حسین رضوان الله علیهم اجمعین د نبی علیہ السلام نور نسو هم شته د زینب رضی الله تعالی عنها نه خو چې کوم فضیلت الله رب العالمین دی دوانو ته ورکړی د حسن و حسین رضی الله عنهما نو دا ځانګړی خصوصیت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې سیدا شباب اهل الجنه ماشاءالله چې دا دوانه چې دي دا د جنت د نوجوانانو سرداران دي. بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحسین مني وانا منه. حسین زمانه دی او زه د دنه یم او څوک چې د سره محبت کوي الله رب العالمین هغه سره محبت کوي دا زما د اولادو څخه دی. دا حدیث او نور ګڼ شمېر احادیثو کې د دوی فضیلت ذکر دی. دغه فضیلتونه داسې عام فضیلتونه نه دي دا چې بیان چا فرمایلی دی هغه امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام بلکې هغوی صرف وینا نه ده کړې خلکو ته دا خبرې نه دي کړې دا قولي احادیثو سره فعلي احادیث هم شته د نبي علیه الصلاة والسلام به دا ماشومان چې کله به حسین یا حسن رضی الله تعالی عنه به ولیدل دا به ځان ته رانږدې کړل او ځان سره به یې ولګول بیا به یې ښکل کړه بوی به یې کړل. ریحان اهل الجنه ریحان الجنه دا د جنت هغه بویانې خوشبویانې دي. دی عام خلک نه بلکې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین به هم دوی سره ډیر زیات محبت کو. عثمان رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه دوی ته تنخواګانې مقرر کړې وي چې د دوی هغه ضرورتونه دا دفع شي او رفع شي. اگر چې دوی به فقر او حاجت خوښو خو باوجود د هغې نه به هم د خلفای راشدینو دې تنخواګانې مقرر کړې وي. په عام معاشره کې به هم د دوی قدر احترام کېده. جی صحابه کرامو دغه شان نورو خلکو حتی کې بعضو روایاتو کې داسې هم راځي چې به بعضو خلکو به خپل لونه دا به حسین رضی الله تعالی عنه ته پیش کول د دې لپاره چې زموږ تعلق او نسبت د ده په واسطې سره نبي صلی الله علیه وسلم ته وشي. خو دا یو تاریخي واقعات دي او داسې تاریخ کله کله داسې چې حالات مخې ته راشي او د هغه حالاتو له وجې نه چې دی مختلف ترتیبونه بدل شي ورنه د ټول امت بالخصوص د هغه زمانې د خلکو دوی سره محبت وو او هغه محبت عملی د نبی صلی الله علیه وسلم نه لیدلی او د هغوی نه اورېدلی نو ځکه دوی سره د محبت اظهار کو. خو بیا داسې حالات رالل د بعضو مخالفینو د منافقینو له وجې نه چې هغه امت کې خواره شول او د هغې له وجې نه دغه د کربلا د لویه واقعه چې دا مخې ته راغله او په هغې کې دردناک واقعات وشول. اگر چې دا تاریخي واقعات او دې کې خلط مت ډېر زیات کړی دی خو بیا هم دا د منلو خبره ده چې حسین رضی الله تعالی عنه سره بعضو خلکو ظلم او زیاتې وکړو او هغوی چې د شهادت په درجه باندې فائز کړ. الله دې هغې شهادتونه قبول وفرمایي. ماشاءالله جی آمین. یقیناً محترم حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک چې دا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک د زړه ټوکړې دي
او څنګه چې دی او فرمایل چې رسول الله مبارک بدی ځان ته رانږدې کړو بیا به داسې سون کړه بین به کړه وی به ردی دا خوشبو ما ته مزه راکړي چې دی زه سون کم یعنی دی زه خوشبو را کاږم دومره مزه ما ته راکړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د وجې نه به حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک 5,000 دینار چې کم دی نو دا ردی دپاره مقرر کړو د مال غنیمت په موقع به چې کله داسې موقع راله نو هغې به چې کوم انعام او تکریم د بدری صحابو دپاره مقرره هغه انعام او تکریم به دلته د حضرت امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک دپاره هم هغه مقرره وجه سوه چې دې ته د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک مینه معلومه وه محترمو یو ځل رسول الله علیه السلام مبارک په منبر باندې تشریف فرما دی د جمعې مبارکه خطبه ورکوي او په دغه ټیم کې حضرت امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک را روان دي د کپړو د اوږدوالي د وجې نه د هغې خپې په کمیس کې انختېدې جناب رسول الله علیه السلام مبارک خپله خطبه هلته سټاپ کړه رالل دا دواړه حضرات ځان سره بوتلل او کېنول او بیا وویل یا الله تا رښتیا ویلي دي یا الله تا رښتیا ویلي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه یعنی مال او اولاد دا د انسان دپاره ازمایش دی محترمو مونږ ډېرې خبرې وکړو بیا هم دا کمی دي ځکه دغه صحابه کرامو درجه ډېره لویه ده بیا د رسول الله علیه السلام مبارک خاندان بیا د رسول الله مبارک بچي یو ځل جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغې وفرمایل چې اے حضرت علی صاحب ته په دنیا کې هم زما نږدې او ته په آخرت کې هم زما نږدې رشته دار ته زما قریبي بیا هغه بچي د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بچي دي چې رسول الله علیه السلام مبارک وی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به د جنت د زنانو سردار وي مشره به وي محترمو د هغه عظیم شخصیت د حضرت امام حسن د رور د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک شهادت واقع شو څنګه واقع شو محترمو په دغه انداز او په دغه گفتار چې کوم په کتابونو کې راغلی دی او د مورخینو حضراتو د قلم حسن جوړ شوی دی هغه به مونږه د خپل انتهایی معزز ملما جناب حضرت مولانا مفتی محمد ارسلان خټک صاحب نه تپوس کوو چې په دغه باندې خپل گزارشات مونږ ته مخامخ کړي جزاکم الله دې سوال نه مخکې زه لږ دا دی جی مفتی ذاکر الله صاحب دا خبره بیا ما ذهن نه وځي جی 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 لږ د عوامو ته دې هم پته ولګي جی حضرت دا فرمایل ماشاءالله زه صرف ایډیشن کوم د خو ډیر ښایسته پکې وکړل چې د حرمت چې کومې میاشتې دي په دو کې لکه ګناه کول دا زیات ګناه ملويږي په دې زیات جرم دی او که نیکي کوي نو هغه زیاته نیکي ده جی جی بالکل همدغه خبره ده چې ځکه شک نشته چې د حرمت په میاشتو کې او خاص پر بیا محرم کې جی بیا سره ګناه کول یقینا د جرم د خو دې کې چونکې تاسو ټول ماشاءالله په دې خبره پوي چې زمونږ اسلام معتدل دی جی جی زمونږ مذهب یو معتدل دی معتدل مذهب دی او د دینه د عوام بیا ډېره ناجایزه فایده اخلي خاص طور باندې لکه اوس د ټیم کې د عوامو یو ذهن جوړ شوی دی نن سبا کې چې هغه میوزیک به لګولی بل ورته چې محرم دی بند کا جی جی کنه جی او بیا چې بیا محرم کله ختم شي بیا به خپل میوزیک سٹارټ کی خپل ازادي به سٹارټ کی او خپل آزاد بشي جی نو زه دا وایم چې د دې امت ته پکار دی دغه خو هیڅ شک نشته چې د میاشتې د حرمت دی په دې کې ګناه دگنا تگنا سزا والا قابل جوړیږي خو مونږ ته دا پکار دی چې مونږ خو ته 24 غنټې او دا 12 میاشتو مسلمانان یو جی جی مونږ صرف د رمضان پورې محدود شو یا مونږ صرف محرم پورې محدود شو یا صرف مونږ یو خاص ذوالحجې پورې محدود شو دا علمیه د حضرت بالکل دا لکه تاسو دا خبره وکړه مفتی ذاکر الله صاحب وکړه زموږ خلک چې بس یو سیس پورې ځان محدود کی چې بس دا محرم ختم شو بیا کوم غانې بجانې کو ټیکتی جی جی که ذوالحجه ختم شو بیا کوم ارسه کو ټیکتی دا شان روزه کې تاسو ګورئ جنو بس لومبه عشره کې مساجد داسې بهترین ډکوي چې د خپې خودو زینی خو چې بیا اخرنی ایام راځي نو بیا څوک نی نو دا ډېره ښکلې خبره تاسو فرمایله چې یقینا موږ لګلې 24 دا پورا د 12 میاشتو مسلمانان الحمدلله کلمه مو ویلې ده ادخلوا فی السلم کافه بالکل بالکل لا خو دا د چې مونږه د 24 غنټې د الله په دین کې او 12 میاشتې د الله په دین کې جی البته دا خبردار چې زنا اوس لکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم رمضان کې اخري عشره کې داغه د عبادتو
چې کم هغه ریاست او کم مشقت او ډېر زیات اوچتو جی لیکن لکه موږ ته سبق دی چې په داسې میاشتو کې عبادت ته زور ورکړي خو دغه مطلب دا هرګز نه دی چې چا دا اورېدلی چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم اختر نه پسته بیا جمیل مونځ پرېښی نعوذ بالله یا مطلب دا چې نوافل پرېښي وي یا چې کوم دی په عبادتو کې کمی راغلي نو نارمل طریقې کې هم هغه یو خاص لکه تاسو اول آیت وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو عبادت لپاره خو پیدا یو نو پکار دی چې مونږه 12 میاشتې د الله د احکامو پاسداري کوو او مونږه پورا کال چې دا د الله د محرم مونږ ته دا پیغام دی د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت مونږ ته دا پیغام دی او تاسو د صحابه خبره وکړه یقینا صحابه کرام د کمپینینز اف د هولي پروفیټ صلی الله علیه وسلم چې هغه په زړونو کې لکه د غرونو نه غټ ایمان لکه دا سی چې په دین باندې بالکل فنا فی الدین ماشاءالله دین په مقابله کې هغه ته دا دین باندې موږ ته نه ور رسیدله کله صحابه او ایمان د دې په بیک نه و هغه جذبه نه و چې هغه کومې جذبه ستاسو دلته موږ ته نن د دین را رسیدلې دي الحمدلله ځکه چې هغه دین کې دغه نه کول هغه چې کوم دی او اوس پیغام موږ د ورسره چې هغه دین موږ اپناو جذبه حسینی ماشاءالله حق کې چا سره کمپرومایز نه کوي او د جذبه د صحابي هغه دا چې موږ په دین کې په هر سیز نه به زیاته ترجیح پریفرنس پریارټي اب موږ دین ته ورکو د الله دین ته او کله چې د الله د دین مسله راشي بیا به موږ دنیوي تقاضي ذاتي تقاضي او رشتہ داري خبرې او سفارشونه دا به مې نه وځي ارسبو باسو بیا بدل ټول نزيات فوقیت په پیغمبر علیه السلام مبارک اتباع ته صلی الله علیه وسلم او دا موږ ته پیغام دی اوس دا مفتی عبدالبصیر شاه صاحب مفتی ذکر الله صاحب لکه دا یو غټه تاسو چې علمیه ده کنه حسین رضی الله عنه ټول محبت کو څوک داسې منافق بوي داسې غبوي نعوذ بالله معاذ الله چې هغه د اهل بیت غونې شیخ سره محبت نه کوي چې څومره یو لوی خلق یا صحابه سره محبت نه کوي خو اوس دا خبره ده چې زه د حسین رضی الله عنه نوم هم اخلم او زه دغه باز هم یم زه دروغ هم وایم زه د حسیني دعوا هم کوم الحمدلله لیکن الټا الته کې بیا عمل کې کمزوري ده کباز هم یم زه په بازار کې فراټی یم زه په خپل ذمہواری کې ګډوډم کوم زه په دې معاملاتو کې فراډم کوم او زه کرپشن هم کوم او زه چې کوم دا ډیوټیفل هم نه یم او زه 15 وخت لمونځ هم جامع سره نه کوم او زه څنګه حسیني شم بلکې حضرت نن سبا د خلک خپل ځان لپاره یو فخر غني چې په کوم ځای کې دوکه کوي په کوم ځای کې ملاوت کوي او په هغې باندې څوک پوه نشي نو دی وایي زه ډېر زیات ماهر یم ما دې کس له چې کوم دی دوکه ورکړه نو موږ له لکه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک او د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ مبارک او د تمام صحابه کرامو پرنګزان جوړول چې کوو نو موږ له تاسو له ودا پکار وي چې موږ او تاسو ځان په دنیاوي معاملاتو کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په طریقه باندې روان کو وی حق نے کر ڈالی ہے دو مہرے ہدایت کے لیے حق نے کر ڈالی ہے دو مہرے ہدایت کے لیے ایک قرآن دوسری ہے سنت خیر الورا محترم انشاءاللہ زمون پروگرام بجاری وي په دې کې به انشاءاللہ موږ د خپل معزز علماء کرام سره گفتگو کوو دی وخت کې موږ سره ټایم شوی دی د یوې دمې زو د بریک طرف ته چرته هم مزه موږ سره اوسئ جی ګرانو محترمو کتونکو پروګرام د شریعت پرانا کې نن خصوصي ټرانسمیشن د محرم الحرام په حواله باندې شروع دی دې پروګرام کې موږ سره علماء کرام هم تشریف فرما دي او موږ سره په دې وخت کې د جناب رسول الله علیه السلام مبارک یو ډیر بهترین مداح جناب حافظ محمد صہیب سعدی صاحب هغه هم تشریف فرما دي راځو به د حافظ محمد صہیب سعدی صاحب نه به نعت اوروجي وہ شہر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے ہے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے ہے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ آتا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ آتا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ترین انداز کی جناب حافظ شہیب احمد سعدی سے اغي خپل نعت پیش کا محترم چرته هم زه مونږ سره اوسئ دی وخت کې مونږ سره ټایم شوی دی د یوې دمې زوره دمې طرف ته بیا به راځو انشاءالله واپس د پروګرام طرف ته.